أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر او سوک چه ہجرت کوي فی سبیل اللہ فلارد اللہ تعالی کی یجد فی الارض دی با عمومی پزمکہ کی مراغمن زی فراخا کثیرا دیر وسعتا او فراخ رزق ومن یخرجو او سوک چوزی من بیته دکور خپلنا مهاجرن وداس حال کی چه ہجرت کون کی الاللہ ورسوله اللہ تعالی طرفتا او دہا پیغمبر طرفتا ثم يدركه الموت بیا لاندکی دلر مرگ فقد وقع اجره پس یقینا ثابت شو اجر ددو علی اللہ فاللہ تعالی باندے وکان اللہ غفورا رحیما او دے اللہ تعالی دیر بہن کی مہربانا. آیت مبارکہ کی ترغیب دے دا ہجرت او فضیلت دے ہجرت بیانی. ہجرت گران کار دے پل وطن پر خودل مشکل کار دے لیکن فضیلت دیر زیادتے ہو داغی ثواب چې دین ډیر زیات دی. یو انسان د دانی اړیږي چې ما خپل کور او کلی پرېښودو او ناشنا ځای ته ځم نلته بسي قرآن وعده کوي چې کوم ځای ته د الله د رضا لپاره لاړې الله تعالی به تعالی هلته کې فراخ رزق درکړي او فراخ ځای به تعالی الله تعالی درکړي. ستا دغه زوړ ځای نه به ښکلی ځای وي، آرام و راحت به پکې سیوا وي، رزق به دې فراخه وي، اجر برتم ملوشی پا آخرت کې د الله رضا برتم ملوشی او دنیا برتم ملوشی. آیت مبارکہ په یو خاص واقع بارک نازل شو. یو صحابی دے خالد ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ د مکی مکرمینا حبشی طرف ته ہجرت کو نو پلار کې یوځای کې دی مار اوچی چلو او دی مړ شو حبشی ته ونه رسیدو. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو چې دی خو د مکې مکرمې نه د هجرت په اراده باندې روان شو او حبشې ته ونه رسېدو. نو دا دې څوک نه وي چې نیکي او نه شوه عمل یې ونه شو، د اراده کړې وه او د کوره وتېری. نو دا عمل او دا هر څه الله تعالی ولیکلو، دی مهاجر حساب شو د الله تعالی په حساب کې. سبا قیامت کې چې دی پاسې دی او مهاجر پاسي. او دویم شان نزول ادا دی چې کله دا مخکنی آیتون نازل شو چې یو سړی مکه مکرمه کې اوسیږي او سوزر ولا نشته د ایمان او اسلام قبول نه دی، دی به هجرت کی نو هغې به د ایمان قبلیږي به. اگر چې قرآن کریم خو استثناء وکړه د معذور خلکو د ماشومانو او د زنانو. خو مکه مکرمه کې یو صحابي و عمر یې ډیر زیاتو، دومره بیمارو چې د پاسېدوم نو په خپله ګرځېدیم نشو. دا د بنو لیسو او نوم یې دی جندب بن زمره رضی الله تعالی عنه. د چې کله د آیتونه واورېدلو نو د خپلو زامنو ته وایي چې ما سره خو دونه مال شته چې زه د دغه مال په ذریعې سره مدینې منورې ته ورسمه، نو لهذا ما شابه نن شپه به م نه ایساروئ او ما مدینې منورې ته په اوږو باندې ورسوئ، خو مکه مکرمه کې نه پاتې کېږم. ځکه قرآن کریم ډېر سخت وعید بیان کړی دی چې هسې نه ماله دلته مرګ رانشي او ما ته هم د مرګ فرشتې دا ونه وایي چې ته دلته کې څه کوې مکه مکرمه کې، ته څنګه ځان ته مسلمان وی. نو زامنو یې دی په کټ واچو او زامنو یې کټ په اوږو باندې کېښود او دی روان شو. چې کله تنعیم ته ورسېدو
دا تنعیم هغه ځای دی چې دغه ځای نه حاجیان او عمرې والا عمرې دپاره احرام تړي. دا نږدې دی تقریبا 6 کیلومتره د حرم شریف نه بار دی. چې کله تنعیم مقام ته ورسېد نو هلته کې اخري وخت شو، د مرګ آثار شروع شو. نو ده د خپل یو لاس راواغستو او په دې بل لاس یې کېښود او دی وایي چې یا الله دا یو لاس ستا د طرف نه او دا بل لاس ستا د پیغمبر د طرف نه، او زه بیعت کوم په هغه خبرو باندې په کومو خبرو چې نبی علیه السلام د خلکو نه بیعت اخلي. او دی وفات شو. چې کله دا خبر مکی والو ته راورسېدو نو هغوی خنداګانې شروع کړې چې زه اراده وکړه لیکن عمل مکو ته میلاو نه شوه. او هغه مدینې منورې ته چې خبر ورسېدو نو صحابو دا ووایي چې لو توفی بالمدینة لکان اتم اجرا، کاش چې دا مرګ لږ وروسته شوی وی او مدینې منورې ته رارسېدلی وي او هلته له مرګ راغلی وی نو ډېر کامل اجر به ورته میلاو شوی. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو چې یو سړی د کوره د هجرت په اراده باندې ووتو او دې هلته ونه رسېدو او دله لار کې مرګ راغی نو قرآن وی چې فقط وقع اجره علی الله، د اجر او ثواب د الله تعالی په نسبت باندې ثابت شو. دی مهاجر دی او دی به مهاجر حسابېږي او د الله په کتاب کې هم دی مهاجر دی. اگر چې په دنیا کې دی هغه عمل پوره نه کړی شو او موقع ته میلاو نه شوه. د آیت نه یو اصول میلاو شو مونږ ته چې انسان د یو نیک عمل اراده وکړي او که موقع ته د کوشش میلاو شي نو کوشش هم وکړي او د عمل د ونه کړی شو د دې عمل نیکي به ته میلاویږي. به که انسان د جهاد دپاره که د علم دپاره که بل داسې یو نیک عمل اراده وکړي او دی ووته راکوره او اراده صحیح وه اخلاص پکې و بس دا عمل د دپاره ولیکلی شو اگر چې دی عمل یې ونه کو مړ شو. لکه نبی علیه السلام فرمایي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی من خرج حاجا، یو سړی د حج په اراده باندې ووتو احرام یې وتړو او فماته دې لاره کې مړ شو حج را مکمل کړی نه دی نو نبی علیه السلام فرمایي کتب له اجر الحاج الى یوم القیامت، لیکلی شي در پر د حج اجر تر قیامت پورې، یعنی گویا کہ دی تر قیامت پورې هر کال حج کی او هر کال د حج ثواب د در پر باقاعده لیکل کیږي ځکه چې د حج په اراده باندې وته او د لار کې مرګ راغی. بخاری کې روایت ته یو صحابي هغه احرام تړلو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی د سرلې نه را پری وته نو فاقعسته دی چې را پریوته نو سټې لاندې راغی او سټ یې مات شو نو وفات شو. نبی علیہ السلام فرمایل اغسلوه بماء وسدر، دله غسل ورکې د بیرې په پاڼو باندې او بیا فرمایل چې یکفن فی ثوبین، دا د چې کوم احرام تړلی دی په دغه احرام کې دله کفن ورکې او بیا فرمایل چې دا سر او مخ ول ښکاره کې دا ول مه پټوئ ځکه محرم چې دی احرام والا دی به سر نه پټي په احرام کې ویدلم سر مه پټوئ او مخ ولم ښکاره کې. او نبی علیہ السلام فرمایل فإنه یبعث یوم القیامت ملبیا، دا صحابي چې سبا قیامت کې پاسی دی به تلبیه وایي د احرام په حالت کې به او دی به د محشر میدان ته ځي به ولې د احرام په حالت کې د تلبیه په حالت کې ول مرګ راغلی دی په دغه حال کې باندې پاسی ان دا حج د در پر باقاعده ولیکل شو. او دا ځان له مسله ده چې یو محرم د احرام په حالت کې مړ شو نو آیا د باندې به خوشبو لګو کنه او دله به سر او مخ پټو کنه به پټو. نو دا حدیث د نسائی شریفو دی کې هداراله چې نه مخ ولا م پټوي او سر ولا م پټوي، لیکن زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې یو حاجی او یو عمرې والا د احرام په حالت کې مړ شو د سره به هم اکه معامله کو کومه معامله چې عام مړو سره مونږ کو، غسل بولم ورکوبه کفن به وتم باقاعده چوبه سر بولم پټو مخ بولم پټوبه او خوشبو چې دا
دا ولا مونږ په کفن باندې او په اندامونو له کافور لګول شو. او دا دلیل لري چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ زوی واقد دا واقد یو پیرا د حج د پارتلو د احرام په حالت کې وفات شو. نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلو چې دله کفن ورکه او سره برابر وکي، ان چې څنګه د عام مړو د پاره کفنی هغه شان کفن ول ورکه وغطى رأسه او سر ولم چې کم دینو پټ کې. عائشه رضی الله تعالی عنها دا وایي هغه د محرم بارک یو فرمایلو چې اسنعوا به کما تصنعون بموتاکم، تاسو چې عام مړو سره کوم معامله کوي اک شان معامله د حج او د احرام ول سره مو کې، ثواب د آخرت په اعتبار سره دی. د دنیا د مړو چې کوم معامله ده اک معامله احرام ول سره کې. د حدیث لمنه جمله دا وا چې یو سړی د حج په اراده باندې ووته او د مرګ راغی، نبی علیہ السلام فرمایي چې تر قیامت پورې د در لپاره د حج ثواب لیکل کیږي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل ومن خرج معتمرا، یو سړی د عمرې د لپاره روان شو او لار کې ول مرګ راغی نو کتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه، تر قیامت پورې د عمرې ثوابونه د در لپاره لیکل کیږي. مخکې نبی علیہ السلام فرمایلو ومن خرج غازيا فی سبیل الله، یو سړی د جهاد د لپاره د الله په لار کې وته نبی علیہ السلام او مړ شو کتب له اجر الغازی الی یوم القیامه، لیکلی شه در لپاره د مجاهد ثوابونه تر قیامت پورې. حدیث چې عام والو یو سړی د علم په طلب کې وته او په لار کې ول مرګ راغی نو دا تر قیامت پورې د علم په طلب کې لګېدل دي او سبا قیامت کې چې بیا پاسی نو عالم به پاسی با. یو سړی داعی دی د الله د دین د خورولو لپاره الله په لار کې وته او تبلیغ کې وته او دله د الله په لار کې مرګ راغی، دې تر قیامت پورې د الله تعالی په لار کې دی او سبا قیامت کې چې پاسی نو داعی به پاسی. حدیث چې نور موږ عام والو هر یو نیک عمل کوونکې چې انسان د کور وروته او اراده وکړه په دې حال کې ول مرګ راغی دا عمل د در لپاره ولیکلی شي او تر قیامت پورې به دیم دغه شانتی وي. مسلم شریف کی روایت ده جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ وی ما د نبی علیہ السلام نه دا خبر په خپل اوریدا وی فرمایلو یبعث کل عبد علی ما مات علیه، بنده به سبا قیامت کې په حال کې پاسی په کم حال کې چې د مرګ راغله دی. یبعث کل عبد، بنده به پاسولی شي پورته کولی بشي د قیامت پر ورځ باندې علامه مات علیه په کم حال چې د مرګ راغله دی. که د ګناه په حالت کې له مرګ راغی د ګناه په حال کې به پاسي او که نیک عمل کې د مرګ راغی په نیک عمل کې به پاسي. انسان له هر ټیم ډیر محتاط اوسېدل پکار دی، په دې اراده او په دې نیت ګناه نه پکارو چې لا مکشته دی او لا عمر ډیر دی اس پته لګي نه دغه ستاهري وختي او دغه وخت کې تا یو ګناه کو د ګناه په حال کې د مرګ راغی نو څنګه به بیا سبا قیامت کې بس کې نو انسان له هر ټیم محتاط او تیار اوسېدل پکار دی کې دې شم دا هریټې دا هریټې د دې وجه نه حدیث کې راځي ترغیب او ترهیب کې دا روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې یو نوړې د راوغسته خپلې طریقه نو دا یقین مکو چې خلو پیو مکو نو ما او د دې نوړې موقع ملو شي کوم ملو نشي مخ د هي طرف تراواړو نو دا یقین مکو چې ګس طرف ته واړو ما کوا بنړو ما. یا فرمای چې یو ساده واغستو او ساده دنکو نو دا تما او دا امید مساته چې بار به کوم او کبار به نه کوم. مرد د دین محکم رات دی شي انسان د هر ټیم محتاط اوسېدل پکار دی، کوشش پکار دی چې انسان په ګناه کې کم از کم نه نیک عمل کی او کم از کم یو جائز کار کې انسان لګیاوي هو چې کم از کم د ګناه په موقع باندې کم از کم انسان موجود نه. نبی علیہ السلام یو بل روایت ته جابر بن عبد الله رضی الله عنه وی ما د نبی علیہ السلام د وفات نه 3 ورځې مخکې دا خبر اوریدا. دا مسلم شریف روایت ده د نبی علیہ السلام د وفات نه 3 ورځې مخکې ما دا حدیث د نبی علیہ السلام نه اوریدا او فرمایلی لا يموتن احدکم
پتاسو کې یو تل د مرګ را نشي الا وهو يحسن الظن بالله تعالی دې الله تعالی سره ښه ګمان ساتي. د الله تعالی بارکه بدګماني مکوئ، مایوس کېږئ ما، د الله بارکه ښه ګمان ساتئ، د الله په فیصلو باندې خوشاله او راضي اوسېږئ. چرته ګیله او شکوه مه کوئ چې دا ولې ما سره داسې کېږي، دا خلک ښه خوشاله خو لیکن ما سره داسې کېږي. دا په ژبه هم نه وی، پړه کې به هم دا نه راولئ، بلکې هر ټیم به انسان خوشاله اوسېږي، راضي به اوسېږي. یا الله شکر دی، ستا کرم دی او رحم دی، دا چې سم دي دا ټیک دي د الله طرف نه. دا دنیا کې چې سکیږي دا اتفاقا نه کېږي، دا دړون د لاس گزار نه چې ستا په سر باندې راضي هر ټیمو. دا انتظام الله تعالی مدبر دی، د الله طرف نه فیصلې راځي او چې تا سره یو معامله ده به د الله تعالی طرف نه ده. ها ته توبه استغفار کوه، کوشش کوه، لیکن د الله طرف نه غنا. نو ګیله او شکوه بچریم نه کوي. انسان هر ټیم د الله بارکه ښه ګمان ساتي، په الله باندې باور او اعتماد پکار دی. ذره برابر چا سره ظلم نه کی، زیاتی نه کی. الله چا سره ذاتیات نشتا، الله له د سزاګانې ورکول خوند نه ورکي، نه الله تعالی له مزه ورکي، نه د عامو بادشاهانو په شان تیرې چاګنې نعوذ بالله ظلم او زیاتی کی خپل او پردي کی. الله تعالی چې سکی دا ټول ټیک دي. ومن یهاجر او څوک چې هجرت کوي، هجرت ترک وطن توي، خپل وطن پرېږدي د الله دپاره. وطن پرېښودل داسې آسان کار نه دی، بلا خبرو ته غاړه کېښودل دي. یو اجنبي ځای ته، یو اجنبي ملک ته لاړې، خلک ناشنا دی، ماحول ناشنا دی، د خلکو مزاجونه ناشنا دي، آب و هوا ناشنا وي. خپل وطن سره انسان عادت وي، خپلې اوبه په انسان باندې ښې راځي، آب و هوا مناسب راځي. صحابو چې کله هجرت وکړو او مدینه منورې ته رالو، مدینه منوره کې وبا وه ډېره زیاته، آب و هوا یې مناسب نه وه، د صحابه ټول بیماران شو. صحیح ابن حبان کې دا روایت دی د عائشې رضی الله تعالی عنها نه چې نبی علیہ السلام په خپل هم بیمار شو، ابو بکر هم بیمار شو، عامر بن فهیرم بیمار شو، بلال رضی الله هم بیمار شو. د صحابو به پټ پټ جړل به، او د چا مخ کې به داسې نه وي، خو لیکن چې یوازې وشو نو جړل به. نو عائشه رضی الله عنها وی ما نبی علیہ السلام ته وی چې ابوبکر صدیق صاحب هم بیمار دی او بلال هم بیمار دی او عامر بن فهیرم بیمار دی، تپوس لري لاړه شمه. نبی علیہ السلام او لاړه شه. ما د ابوبکر صدیق څخه تپوس وکړو چې داجی څه حال دی؟ نه د ډېر غم نه ماته یو شعر وی چې کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنى من شراک نعله. وی سړی په کور کې په آرام او په راحت کې وي، نو دا مرګ په مشکلاتو کې او په میدان جنگ کې نه لري، هغه په خپل کور کې مرګ راشي. بیا مطلب یو ډېر اسویلی کو مکې مکرمې پسې خپه و، وی چې بلال رحمه وی هغه هم چې دین خپه و لګیاو چې الا یو شعر وی چې هل ابیتن لیلتن بواد وحول ازهر وجلیل. بیا به خدای پاک هغه موقع راولي چې زه مکې مکرمې ته لاړ شم او هلته کې دای او دای او دای. عامر بن فهیرم بیمارو، هغه هم دغه شان یو شعر وی. صحابه مکې مکرمې پسې خفه وو. نو زرا لما نبی علیہ السلام ته وی چې جی صحابه خو مخامخ تا ته څه نه وایي، لیکن دننه خفه دي مکې مکرمې پسې ډېر هلته لګېدلی دی. نو نبی علیہ السلام لاس اوچت کړو، یو دعا دا وکړه چې اللهم حبب الینا المدینه کما حببت الینا مکه. الا دا مدینه منوره مونږ ته داسې محبوبه کې، داسې راته خوږه کې څنګه چې تا مونږ ته مکه مکرمه خوږه کړې وه. بلکې نبی او اشد خدای د مدینې منورې د مینه زمونږ پړونو کې د مکې نه زیاته کې. دویمه دعا دا وکړه اللهم بارک لنا فی صاعها و مدها. اے الله د مدینې منورې په پیمانو کې برکت واچې، زمونږ چې کوم پیمانه د مد او ساع یعنې رزق کې زمونږ برکت واچې. درېیمه دعا نبی علیہ السلام دا وکړه وانقل حماها الی الجحفة. اے الله دا تبه چې دا وبا چې دا جحفې ته منتقل کې.
جحفه چې دغه وخت کې هلته یهودو او د یهودو به د اسلام خلاف سازشونه کولو. نو نبی علیہ السلام دا جحفه چې را دا ته به هلته منتقل کړي. بداینه بعد د مدینې منورې ابو حوام سمه شوه او بیا د صحابو مینو سره هم سیوا شوه او الله پکې هغه برکتونه واچول چې نو د هجرت آسان کار نه دی. دې سره بلاشي مسائل دي. کور بدنه پاتې کېږي، کلی بدنه پاتې کېږي، دوستانو یارانو رشتہ دارو کاروبارو دا ټول ارس بستانه پاتې شي او ناشنا ځای ته ځي او بیا به ته د زیرو نه چې کومونه شروع کېږي به د دې وجې نه هجرت آسان کار نه ګران کار دی. نو قرآن یومن یهاجرو او څوک چې هجرت کوي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، خو چې هجرت ګورې د الله دپاره کې مړه ته به د الله دپاره غیرت کې الله به تا دغه شانتې هلته پرېږدي به تا به الله تعالی په دغه ځای کې بېیار او مددګار پرېږدي. ابراهیم علیه السلام کلی پرېښودو، پلار یې پرېښودو، ارس یې پرېښودو، تنې تنها لاړو. الله تعالی له ملک شام داسې برکت کو داسې. نبی علیہ السلام مکه مکرمه پرېښوده، مدینې ته لاړو. مدینه کې الله تعالی کم مقام ورکو. موسی علیہ السلام دغه رنګې کلی پرېښودو لاړو، الله تعالی کم مقام ول ورکو. یجد فی الارض مومی مدی پس مکه کې مراغمن، مراغم من زی فراخا یا زی د هجرتو کثیرن ډیرو تا د ډیر کلوز ملوشي، ارض زی بتا ته ملوشي، کلوز بک بتا ته ملوشي. وسعتن او فراخ رزقو، رزق بم الله دل فراخ درکی لکه څنګه چې صحابو ته الله تعالی مدینه منوره کې بیا فراخ رزق ورکو. مراغم د رغیمه نه دی. رغیمه یا رغمو ویل کېږي ذلیله کېدو ته، په دې خاوره کې دا پوزه وهلو ته رغیمه ویل کېږي. نو په دې کې د ذلت معنا ده. رغیمه انفه وی دا پوزه ولا په خاوره کې والا. د انسان په دې بدن کې دا مخ او دا پوزه د عزت علامت ده. خلک بس پوزه می کټ شونو څه مطلب عزت ملاړو. نو مراغمن تفسیر کوي ډېر ناشنا معنا کړی ده. وی دا خلک ہوتا ته ظلمونه کې تا سره او زیاتی کې ہوتا هجرت ته نه پریزي او ستا په ذلیلتوب باندې لګیا دي. چې کله ته هجرت کې یو علاقې ته لړ شي هلته به تعالی الله تعالی عزت درکړي، فراخ ځای به درکړي، فراخ رزق به درکړي. چې کله دا خلک خبر شي چې موږ خو دلته کې دې څه ته نه پرېښودو، دې خو چې کوم دی ته لاړو ته کې عزت هم ډېر دی، مال هم ډېر دی، هر څه ډېر دي. وي دلته کې به دې ذلیله شي ستا په دې خوشحالو په دې مزو باندې. نو قرآن کریم ځکه مراغمن وایي چې تر الله دپاره خپل کور کلی پرېږدي او یو نوي ځای ته لاړ شي، هغه نوی ځای به الله تعالی ستا لپاره ګل و ګلزار کړي. نو دا زاړه خلک به بیا ذلیله شي ستا په دې تلو باندې چې مونږ څه کولو او د سر څه وشو. وسعتن او فراخ رزقو. ومن یخرج او څوک چې وځي من بیته د کور خپلنا مهاجرن په داسې حال کې چې هجرت کوونکی وي، هجرت کو او نه رسید لار کې له مرګ راغی الی الله ورسوله، الله دپاره او د پیغمبر دپاره. او چې ګرو هجرت د الله او د الله د رسول دپاره وي. ایو سړی او صحابي و هغه د مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینې ته، خو نیت دا و چې هلته به یوه زنانه سره نکاح وکړمه. نو اراده او مقصد نکاح کولو او اراده او مقصد د الله دپاره هجرت کول نو. نو نکاح څه ګناه کار نه دی، عبادت ته سنت طریقه نه. لیکن هجرت خالص د الله دپاره نو کړی، نکاح دپاره کړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارو مدار ګورې په نیتونو باندې دي. چا چې د الله او د الله رسول دپاره هجرت وکړو دغه هجرت د الله او د الله د رسول دپاره دی. او چا چې د دنیا دپاره او یا د یو زنانه سره د نکاح دپاره هجرت وکړو نو دنیا به ورته میلاو شي، زنانه به ورته میلاو شي، لیکن د هجرت ثواب ورته نشي میلاوی دی. نو نبی علیہ السلام قانون بیان کو چې ستا مقصود د ښځې لپاره هجرت کولو بس ښځه ورته میلاو شي، خو د الله رضا او د هجرت ثواب ورته نشي میلاوی دی. نو الی الله ورسوله نو ثم یدرکه الموت، یا لاندې کې دلره مرګ پې راشي لکه په خالد بن حزام رضی الله عنه او په جندب بن زمره رضی الله عنه باندې مرګ راغلو په لاره کې. فقد وقع پس یقینا ثابت شولو اجره اجر ددو
علی الله په الله تعالی باندې الله بدله د دغه عمل پورا اجر ورکړي با په آخرت کې. فکان الله غفورا رحیما او دی الله تعالی ډیر بخښونکی رحیمن ډیر مهربانا. او څوک هجرت کوي په لار د الله تعالی کې مومي مدي پزما کې زه فراخ ډیر او فراخ رزق او څوک چې وزي د کور خپلنا په داسې حال کې چې هجرت کوونکی الله د پاره او د پیغمبر د پاره یا لاندې کې دلر مرګ پس یقینا ثابت شو اجر د الله تعالی باندې او د الله تعالی ډیر بخښونکی مهربانا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ او کله چې تاسو سفر کوئ فی الارض پزمکه کې فلیس علیکم جناح پس نشته دی په تاسو باندې څه ګناه ان په دې خبره کې تقصروا چې تاسو کمی وکئ من الصلاة د منا ان خفتم کچری یریږئ تاسو ان د دې خبرې نه یفتنکم الذین کفروا چې فتنه کې بواچوي تاسو لره هغه کسان چې کفر یې کړی دی. ان الکافرین بېشکه کافران خلک چې دی کانو لکم دیدي ستاسو دپاره عدوا مبینا دشمنان څرګندو. په آیت مبارکه کې د صلات قصر بیان دی چې انسان په سفر باندې وي او سفر شرعي وي نو دیو دا مونځو سفرانه بکوي د ماسپښین او د مازدیګر او د ماستن مونځ به د څلورو په ځای 2 رکعاته بکي. دې ته صلات قصر هم وي او صلات سفرانه ورته هم وي. مخکې آیت مبارکه کې د هجرت او د جهاد بیانو. هجرت او جهاد دې کې سفر پیښیږي او سفر کې مشکلات دي د دشمن خطرم وي بدن ستړي وي مشقت وي نو الله تعالی په خلکو باندې آسانی وکړه او دا خپل عبادت او چې فرض مونږ دی هغه ورته آسان کو رسولو په ځای 2 رکعات یې کوته. آیت مبارکه کو د خاص مسلې باره کې نازل شوی دی. شورو کې خطر به د دشمنو او دشمن سره جنگونه به نو په دغه موقع آیت مبارکه نازل شوی دی چې تاسو که د کافرانو نه یریږئ دشمن خطر وي تاسو بیا مونږ د څلورو په ځای 2 رکعاته کوئ او مونږ بیا په یو خاص کیفیت باندې ادا کوئ چې د هغې بیان ورپسې آیت کې را روان دی چې کله ستا دشمن ته مخامخ او تا ته موقع نه میلاویږي چې ته په امن و امان سره مونځ وکړې بیا به د دشمن مخې ته به مونځ څنګه کوې نو د هغې کیفیت او آینده آیت کې را روان دی چې هغې ته صلات خوف وایي. او په دې آیت کې د نماز قصر بیان دی سفرانه مونځو چې د څلورو په ځای تاسو به 2 رکعاته کوئ. خو د سفر نه مراد سفر شرعي دی عام سفر نه دی مرادو. سفر شرعي دی ته وایي چې یو سړی د یو ځای نه یو ځای ته ځي ستا چې کوم منزل دی کوم مقصد دی هلته ځي نو د هغه ځای او ستا د کور منځ کې 3 ورځې او 3 شپې مزل وي. د ورځې به سفر کې د شپې به آرام کې او دا سفر چې دا د اوښانو په رفتار باندې یو انسان په عام رفتار باندې اوښ چې مزل کې د ورځې 16 کیلو میله مزل کې 16 میل او په 3 ورځو کې دی 48 میل مزل کې نو 48 میل او یا د هغې متبادل 78 کیلومیټرو چې کوم منزل ته روانې نو ستا د کور نه او د سفر ابتدا تر هغې پورې چې 48 میل جوړیږي نو ته مسافر نو په دې لاره به ته سفرانه مونځ کوې چې د کوره څنګه روان شوې او د کور حدود ختم شو د کلي نو ته مسافر شوې. د کلي چې کوم اخرني حدود دی هغې نه چې ته وړېدې تا به د سفر احکامات لاګو شو نو ته په لاره سفرانه مونځ به کوې چې کله بیا هغه ځای ته ورسېږي چې کوم ځای ته روانې
بیا که هلته کې ستا د 15 دن مکمل یا د عین زیات او د پاتې کېدو اراده ای چې زه به دې کې 15 دن او 20 دن او 40 دن به تېروم، بیا هلته کې به ته مقیمې، نو هلته بیا پوره مونځ کوې. او که ستا د 15 دن نه کمه اراده ای، یو هفتې له روانې، 3 ورځو له روانې، 12 ورځو روانې یا 14 دنو، خو چې 15 دن مکمل کېږي نه، نو هلته به هم ته مسافر بیا، نو هلته به هم بیا ته سفرانه مونځ کوې. یا ته یو ځای ته تللی لیکن ستا داسې کار دی چې نن سبا او نن سبا کې دی، ته وایې نن مې کار کېږي، سبا مې کار کېږي، او په دې چل کې ته پاتې کېږي هلته کې. یا ته وایې چې هفته پس به زما کار وشي، نو یو هفته تا انتظار وکړو، چې هفته تېره شوه بیا تا ته وایي چې یو هفته مزید انتظار وکړه. نو که په دې چل کې 15 دن تېرېږي او که یو کال تېرېږي او که 10 کاله تېرېږي، ته مسافر یې هلته کې. هلته کې چې ستا کله مکمل د 15 دن پاتې کېدو اراده نو هلته به ته مقیم کېږي. او که په نن سبا کې تا باندې 10 کال هم تېر شو، ابو داود شریف کې روایت دی عبدالله بن عمر رضی الله عنه هغه وی که 10 کال هم په دې چل کې ستا تېر شو، نو بیا هم ته مسافر او سفرانه مونځ به کوې. نو آیت کې د سفرانه مونځ بیان دی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، او کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، ضربتم سفر کوئ تاسو. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سفر مطلقاً اخلي، که دا سفر د علم دپاره دی، که د جهاد دپاره دی، که د حج دپاره دی، که د عمرې دپاره، که د تجارت دپاره او که د ګناه دپاره. سفر چیرې هر یو سفر و، بېشکه ته د ګناه د کار دپاره روان یې و سفر کې، بیا هم ته په لاره کې مسافر سفرانه مونځ به کوې. امام شافعي رحمت الله علیه وی چې د سفر نه مراد سفر شرعي او نیک دی، لکه د حج دپاره، د علم دپاره، تبلیغ دپاره رواني، یا سفر مباح لکه د تجارت دپاره رواني، نو بیا به سفرانه مونځ کوې. او که د ګناه د کار دپاره رواني، مثال ډاکا چولو، غلا کولو، قتل دپاره رواني، نو دا سفر د ګناه دی، نو ته مسافر نه، نو په لاره به سفرانه مونځ نه کوې. هغه دا د الله تعالی یو نعمت دی، او نعمت انسان د ګناه په لار نشي حاصلولی. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د سفر باره کې چې څومره آیتونه یا حدیثونه دي مطلق راغلي دي، هغې کې دا بیان نه دی کړی چې دا سفر نیک دی او که دا بد دی، بل دا چې سفر کې ګناه نشته، ستا په دې کار کې ګناه دی. سفر کې خو ګناه نه راځي، ستا سفر خپل سفر دی. دا بالکل داسې نه لکه یو سړی د چا نه موزې راپټې کړي او یا غصب وکړي او دې دا موزې د خپو ته واچي، نو دې په دې موضوع باندې مسه کولی شي. د مسې ځان له حکم دی او د غصب او د غلا ځان له حکم دی. موزې تا غصب کړي دي، غلا کړي دی، ګناه په خپل ځای باندې دی، لیکن موزې چې کله تا په خپو باندې واچولې، ته پرې مسه کولی شي او مونځ پرې کولی شي. نو دارنګې سفر چیرې د ځان له احکامات دي، او ستا هغه ګناه، ستا هغه کار خپل ځان نه حسابېږي. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، او د ځمکې سفر که د وچې وي، نو بیا 3 ورځې او 3 شپې معتدل رفتار چې یو سړی کي، او یا د اوښانو د سفر حساب سره. او که سمندر کې وي، چې سمندر کې کله معتدل وي، هوا تیزه ني، طوفان ني، نو معتدل سفر هم 3 ورځې او 3 شپې. او په غر کې، نو په غر کې بیا چې ستا کم د تلو کومه لاره ده چې ته خیږې، نو دغه لاره به حسابېږي 3 ورځې او 3 شپې. دې کې دا نه چې شپه ورځ به روانې مسلسلو. عام طور انسان سحر سفر شروع کی، ماسپښین قیلوله وکړي، او بیا سفر شروع کی ماښامه پورې، او د شپې آرام کی. نو دا ستا د سهار نه تر ماښامه پورې چې کوم سفر دی چې دا ته 3 ورځې وکړې، دا چې څونه جوړېږي، نو دغه ترې مراد دی. او نن سبا د ګاډو او د جهازونو سفر نه دی مرادو، ځکه چې نن سبا خو په 3 ورځې کې پوره دنیا کتی شي. نو مراد د پیدل سفر دی 3 ورځې او 3 شپې چې دای نه 48 میل او 78 کیلومتر جوړیږي. بیا که ته په جهاز کې کې، که ته په ګاډي کې کې، که په سورلۍ باندې کې او که پیدل یې کې،
دا حکم دی دې کې به ته بیا سفرانه مونځ کې. سفر کې مشقتي تکلیف پکې ډېر وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای السفر قطعه من العذاب، وی دا سفرم د عذاب یو ټوکړه ده، یو نمونه ده. انسان پکې آرام پټیم نی، خوراک پټیم نی، آرام و راحت نی، ارس اجنبی وی، قدرتی ته به همه تکلیف کی وای، تکاوت به همه وی. نن سبا الله تعالی سن لوی احسان دی، قسمه قسم سہولتونه نعمتونه رالو، په داغي باوجود تکاوټي بل خلقم نازک شو کنه. دا خو خون به دا کو چې سہولتونه د نن سبا وي او بدنونه د نسل کاله مخکې وین خون به کو بیا هغه خلق کلک او مضبوطو. اوس خلقم نرم و نازک دي، هغه شان سہولتونه تمرالو. څنګه چې په خوانو خلکو ته په پیدل سفرو کې مشقتو، دارنګ نن سبا په دې سہولتونو والا سفرو کې نن سبا مشقت او تکاوت دی. نو دا تکاوت به هر حال تکاوت دی. د انسان بدانوي چې نن سبا هم مزید او سہولتونه دي او آشان او مشقتونه نشته، لهدا مون به پورا کوم نمون به سفرانه کې. فلیس علیکم، پس نشته دې پتا سو باندې جناح س گناہ، پتا س گناہ نشتا چې تاسو رسولو رکعات په دې 2 رکعات مونږ کې. ان تکسرو، دا چې تاسو کمی وکې من الصلاه دمنا، مون بتا سو کم کې، من د پاره تبعیض دی، د مون یو ایسه کم کې، نو د ځان به نه کمو. دا یې مونږ ته شریعت بیان کړی دی. د نبی علیہ السلام د عمل نه مونږ ته معلومه شوې ده، صحابه کرام رضی الله عنهم د عمل نه مونږ ته معلومه شوې ده چې دا صرف دا 3 مونږ دي، نماز پهینو او د مازیګرو او د ماسوتنو چې دې ته رباعي مونږ وایي 4 رکعتي. نو دا 4 رکعات فرض چې دي پدې کې اخیرانی 2 رکعات با کسر کې کم بکې او سر لمنی 2 رکعات بکې، او د سحر مون په خپل حال باندې وي او د ماها مون په خپل حال باندې وي. اصل کې بخاری کې روایت ده عائشہ رضی الله تعالی عنها نه، هغه وی چې اول ما فرض الله الصلاه رکعتين، الله تعالی په شروع کې 2 رکعات مونږ فرض کړو. د سار مونږ 2 رکعات او د ماسپهینم 2 رکعات او د مازیګرم د ماستنم او د ماهم د خپل حال 3 رکعات. بیا چې کله نبی اسلام هجرت وکړو، د هجرت نه بعد د سحر مون په خپل حال باندې پاتې شو، د ماهم او د مخکې نه 3 رکعات او د ماسپهین او د مازیګر او د ماستن په مونږ کې اخیری 2 رکعات سیوا شو. دا لومړني 2 رکعات نبی اسلام ته معراج په شپه باندې میراث شوی دي او د اخیرانی 2 رکعات بیا رستو رالو. او چې کله ته سفر کې، نو سفر کې اخیرانی 2 رکعات وتی ختم کې او اصل مون چې د معراج په شپه باندې فرض شو 2 رکعات نه په سفر کې ادا کېبا. دا د عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده. بلدا چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې صلات السفر رکعتان، د سفر غره 2 رکعات مون دي او دا تمام دا غوري پوره دي. تبدانه چې ما نیمګړی مونږ کو، ستا د سفر دا 2 رکعات مون دا کامل مون دي. ذهن کې بدا خیال نه راوړي چې مونږ خو نیمګړی وکړو، نیمګړی نه لري. د سفر دا 2 رکعات مون کامل مون دي. د مازیګر دا 2 رکعات تا کامل مونږ کو، د ماستنا کامل مونږ تا وکړو او ثواب به نیمیږي نه، پورا کامل ثواب بتا ته په 2 رکعات ملاويږي، کم ثواب چې تا ته په 4 رکعات ملاويږي. نو تمام دا غوړي پورا مونږ دي او غیر قصر دا نیم نه پورا مونږ دي. علی لسان نبیکم صلی الله علیه وسلم، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دي چې ستا دا مونږ غوړي پورا مونږ دي. نو ان تکسروا من الصلاه، دا چې تاسو کمی وکړئ د مونږ او دا فرض مونږ کې دی. سنت او نفل کې ته اختیار دی، کله لغواړي کې نو که بهتر خبر ده، کنه کې سم ملامتیا در باندې نشتا. بهشکه تاسو سره ټیم شتا، یو ځای کې گاډي ودرې دا 1 غنټه وقفه ده او ته صرف 2 رکعات فرض کوم، دا سنت نه کوم، نه کنه کې نوم ټیکتا. اس قسمه ملامتیا او کراهت پکې نشتا، لکه سہولت ته او کوي چې کوم نوم کول شي. نوافلو کې ته اختیار دی او فرضو کې دا حکم نه چې دا بر سلورو په ځای 2 رکعات کې. 2 رکعات فرض مونږ کې دی، 2 رکعات نفل مونږ کې دی. 2 رکعات
دا امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک او امام احمد بن حنبل سے درې وړوي ایتا ته اختیار دی کدا فرض 4 رکعات کې او کدا 2 رکعات کې ایتا ته اختیار دی. ادم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه اختیار نه دی، دا 2 رکعات کول دا واجب او لازم دي. په سفر کې دا 2 رکعات کول دا لازم دي، 4 بنه کې ودا د الله تعالی تر طرف نه مل مسجد او صدقه ده. او دا دنیا کې دا قانون دی چې د میلمه کور ته لاړ شي، چې میلمه یو دی ته لاړ شي نو د میزبان خوراک چې دی استعمال کړي نو میزبان خوشاله وي، او کته زه نه خورم نو میزبان په دې باندې خفي. په مسافر د الله تعالی میلمه دی، الله پاک تعالی میلمستیا درکې په دې شکل کې چې تا ته وی رسولو په ځای 2 رکعات وکړه. نو د الله تعالی د میلمستیا او د صدقه او ضیافت قبول پکار دی. په دې کې الله تعالی خوشحالي ده او رضامندي ده. ته به دا نه کوې چې ګنې زه به نه 4 رکعاته کوم، دا واقع حکم داری چې دا 2 رکعاته به کوې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سفرونو کې په غزواتو کې 2 رکعاته کړي دي. د حج په سفر کې، د عمرې په سفر کې، د جهاد په سفر کې نبی علیہ السلام 2 رکعاته کړي دي. صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی علیہ السلام نه بعد 100 کال دنیا کې ژوند دي. اخرانی صحابی په 102 هجری کې وفات شوه دي. نو 100 کال د نبی علیہ السلام نه بعد صحابه دنیا کې موجود وو، او صحابه کرام رضی الله عنهم په سفر کې 2 رکعاته کړي دي. په دې صحابو کې صرف 2 صحابه داسري، عائشه رضی الله تعالی عنها او عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دی په سفر کې 4 رکعاته کولو. عائشه رضی الله تعالی عنها به تعویل کو، تعویل پیدا کو ویزه ام المؤمنین یما، نو ویزه چې چرتم لاړ شم د ما د زامنو کور یلتا دکه د مؤمنانو مور یما، نو ویزه هو که ارزه کم زما خپل کور دیلتا یا ټول زما اولاد دی. نو مور کچې د زی کور تلج د مسافر نه خپل کور تراله، ویزه ارزه کې مقیم مسافر نه ما، ویزه کزه ارزه کې 2 رکعاته 4 رکعاته پورا موس کوما. دا دې تعویل کو دا تعویل ټیک دی او که ټیک نه دی، نظاهر خبره ټیک نه دی. بیا په کار دی چې نبی علیہ السلام وسلم خو پلار دی ارزه کې، نبی علیہ السلام د مؤمنانو والد سے د پلار دی. بیا نبی علیہ السلام ارزه کې ولې 4 رکعات نه کولو، هم ارزه کې د زامنو کور ته راغلی دی. بلدا چې بیبي خو صرف عائشه رضی الله تعالی عنها نه ده، امهات المؤمنین خو نورم دي. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دنیا کې موجود و دغه وخت کې، سوده رضی الله تعالی عنها او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نور بیبیانو خو چرتم داسې نه لیکلي چې مونږ مؤمنانو مین دیو، لہذا مبارزه کې 2 رکعات په 4 رکعات وکړو. نو دا تعویل د عائشه رضی الله تعالی عنها ځان لو. اصل کې ډیره لوی عالم او مجتهد و، هغه خپل اجتهاد وکړو. دا د خپل اجتهاد د نور بیبیانو سره دا خبره نه ده منلې. عثمان رضی الله تعالی عنہ جو دا تعویل وکړو چې د خپل خلافت 6 کاله یا 8 کاله هغه 2 رکعات کولو، خو اخیرانی 4 رکعاتو کې هغه بیا د 2 په 4 رکعات وکول د حج په موسم کې. نو بای صحابه به اعتراض وکړو چې ستانه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینا کې او په عرفات کې 2 رکعات کړي دي، او بکر صدیق سے 2 رکعات کړي دي، عمر رضی الله عنه 2 رکعات کړي دي، او تام د خپل خلافت لمنی شپږ کالو کې 2 رکعات کولو، اوس ولې تا 4 رکعات شروع کړو. نو عثمان رضی الله عنه بدا تعویل کو چې د مکه مکرمه سرخوا کې یو کلیو، نو الته کې د نکاح کړو، نو دې چې وکړه حج لراته نو دې به یو میاش مخ کې راغی، نو د خپل بیبي کور ته بده ډیر شو، یو میاش ولته تیر کړه، او بیا بده د الته مکه مکرمه ته راغی. نو دې زه خدای ته مقیم یم د مخ کې نه، زه مسافر نیم، ځکه د 2 په 4 رکعات کوم. لیکن نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دې سره اختلاف کړو چې نه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل په عرفات میدان کې او په مینا کې 4 په 2 رکعات کړي دي. نو سم دا حکم دی چې وسړی مسافرین 4 په 2 رکعات وکړي. ان خفتم کچریږي تاسو، کچرتاو سر يروي ان يفتنكم الذين كفروا،
دا چې فتنه کې به واچي تاسو لره کسان چې کافران دي کفر کړی دی. آیت د ظاهر مطلب خدای چې تاسو رسولو په ځای 2 رکعاته کوي که د کافرانو خطرې نو الاغي، یعنی تاسو په یره کې د دشمن خطر ده نو بیا رسولو په ځای 2 رکعاته وکړئ. دې ته صلات خوف وایي او د صلات خوف بیان ورپسې آیت کې را روان دی. دا خو چې کله آیتونه نازلېدلو نو دا وخت کې د دشمن خطر وه، نو الله تعالی وفرمایي چې تاسو رسولو په ځای 2 رکعاته وکړئ او دغه 2 رکعات او بیا په کم کیفیت کوي، دای کیفیت بیا جدا دی زمونږ د دې مون نه چې دای بیان ورپسې آیت کې را روان دی. لیکن خوب بیا ختم شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا چې کله مکه مکرمه فتح شو، جزیرة العرب کې بیا سیاره نه وه او بیا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفرانه مون 2 رکعات کړی دی. لکه نبی علیہ السلام د خپل وفات نه 90 دن مخکې حج کړی دی او بیا 90 دن بعد نبی علیہ السلام بیا دنیا ته تشریف وړو. دغه وخت کې اس قسمه یاره نه وه. د نبی علیہ السلام د حج دا سفر انتهایی د امن و امانو، نه چې د کافرانو قبیله باقی پاتې وه او نه د کافرانو چې ته زور پاتې و. او بیا هم نبی علیہ السلام انتهایی امن و امان کې سفرانه مونځ کړی دی. نبی علیہ السلام چې ذوالحلیفې ته څنګه راغی نو مونځ یې سفرانه شروع کړو. نو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا دا قید اتفاقی د احترازی نه دی، یعنی شروع کې دا خبره و چې د کافرانو یره وي، لیکن بیا د نبی علیہ السلام د عمل نه او د صحابه کرامو د عمل نه دا معلومه شو چې دا که د کافرانو یره یي او که نه چې سفرانه مونځ به سفرانه کوي، چې مسافر څلورو په دې 2 رکعاته به کوي. لکه ابن عباس رضی الله عنه وی ترمذی شریف کې او نسائی کې دا روایت دی، صلینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بین مکه والمدینه، موږ د نبی علیہ السلام سره د مکې او مدینې منځ کې منځونه کړي دي. ونحن آمینون، موږ په امن کې وو، یره نه وه د کافرانو. او بیا موږ لا نخاف شیئا، موږ د هېڅ چا نه نه یریدو او موږ 2 رکعاته کړي دي. دارنګې حارثه بن وهب الخزاعي وي چې ما نبی علیہ السلام سره په مینا کې د ماسپښین او د مازدیګر مونځ کړو او موږ دومره ډیرو چې دونه کافران هم نو او موږ انتهایی امن کیو او بیا موږ 2 رکعاته کړي دي. ان الکافرین، بېشکه کافران چې دي که یو انسان نه په سفر کې مونځ پاتې شو او دی بیا کور کې کی دی به پوره مونځ نه کې سفرانه به کی، مغه 2 رکعاته به کور کې سفرانه به ادا کی به. او که د حالت اقامت مونځ په سفرانه کې هلته مسافر حالت کې کی ستانه کلي کې مونځ پاتې شوی دی او تی په سفر کې قضا را ګرځې نو هلته به یې پوره کې، هغه به بیا نیمګړی کې نه، ځکه ستانه کلي کې پاتې شوی دی. ان الکافرین، بېشکه کافران چې دي کانو دی لکم ستاسو لپاره عدوا مبینا، دشمن سرګندو. عدوان اسم جنس ته نو معنی د جمع ځکه دا دشمنان دي او ردیره دشمنی را واضحه سرګند ده. او کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې پس نشته په تاسو باندې څه ګناه دا چې تاسو کمی وکړئ د مونږ نه، که چېرې یریږئ تاسو دا چې فتنه کې به واچي تاسو لره هغه کسان چې کفر یې کړی دی. بېشکه کافران چې دي دي ستاسو لپاره دشمنان سرګندو. بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، او کله چې ته موجود یې په دې کې، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ
پس ته قائم کې د دې دپاره مونځ فلتکم طائفة منهم پس پکار دی چې ودرېږي یو ډله د دینه معک تا سره ولیاخذوا اسلحتهم او پکار دی چې دی ونیسي اسلحه خپله فاذا سجدوا پس کله چې دی سجده وکړي فلیکونوا من ورائکم پس پکار دی چې دی شي رستو دستاسونه ولتأت طائفة اخرى او رادی شي یو ډله بله لم یصلوا چاغي مونځ نه کړی فلیصلوا معک پس دی د منځو کې تا سره ولیاخذوا حذرهم او دی د اونیسي سامان د بچاو خپل واسلحتهم او اسلحه خپله ود الذین کفروا آرزو کوي آکسان چې کفر یې کړی دی لو تغفلون کچر تاسو غافل شئ عن اسلحتکم د اسلحې خپلنا وامتعتکم او د سامان خپلنا فیمیلون علیکم پدی به حملو کی پتا سباندې میلتا واحدتا حمله پیو پیرا ولا جناح علیکم او نشته دې څه ګناه پتا سباندې ان کان بکم اذن کچروی پتا سباندې څه تکلیف مما ترند باران او کنتم مرضى یا یې تاسو بیماران ان تدعوا اسلحتکم دا چې تاسو کېږدئ اسلحه خپله وخذوا حذرکم او نیسئ تاسو سامان د بچو خپل ان الله اعد بېشک الله تعالی تیار کړی دی للکافرین د کافرانو دپاره عذابا مهینا عذاب سپکونکی دی آیت کې د صلات خوف بیان دی د دشمن یره ده او د مونځ ټیم دی په داسې وخت کې به مونځ څنګه کې د هغې کیفیت په دې آیت مبارکه کې بیانېږي د دې وجې نه دې آیت ته آیت د صلات خوف هم ویل کېږي صلات خوف د یرې مونځو په سن 6 او د سن 7 هجرې په میانځ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزوې له تشریف وړو هغې غزوې ته غزوة ذات الرقاع وایي رقاع ټکړو ته وایي دا داسې ناشنا سفر و چې صحابو دا پوندې او دا خپې چاودلې وې د صحابو په دې خپلو پوندو باندې او په خپو باندې کپړې تړلې وې ټوکرې تړلې وې ځکه دې غزوې ته غزوة ذات الرقاع وایي لیکن نبی علیہ السلام سره 400 صحابه وو نبی علیہ السلام ته مدینه منورې ته خبر راغی چې یو څو قبایل را جمع شوي دي او هغوی په مدینه منوره باندې حمله کول غواړي دغه قبایلو کې محارب و انمار و غطفان او ثعلبه دا 4 قبایل را جمع شوي دي او دوی حمله کول غواړي نبی علیہ السلام اقدام کو 400 صحابو سره علاقې ته لاړو لارم لرې وه او چې کومه لار وه کې کاڼي و سپینو او تورو هغې سره د صحابو دا پوندې او دا خپې وچودلې صحابه کرام رضی الله عنهم په دې خپلو خپو باندې کپړې وتړلې بطور جرابه او بطور موزه دې ته غزوة ذات الرقاع وایي د ماسپښین مونځ چې صحابو وکړو میدان جنگ کې د کافرانو قتل چې صحابو دا مونځ ډېر په توجه سره د دنیا نه بالکل بې خبره وو د کافرانو خپلو کې مشوره وکړه چې ډېره ښکلې موقع هم ضایع کړه مسلمانان ټول په مانځه باندې وو اسلحې ښکته ایښې وې ښه بېغمه وو نو موږ پرې حمله کړې وه نو بس ختم کړي به مو نو دوی وی راځئ اوس یو بل مونځ به دې کي د مازدیګر مونځ طرف ته اشاره وکړه چې د مازدیګر په مانځه څنګه دې ودرېږي او اسلحې به دې ښکته ایښودې وي او مانځه کې خو دې د دنیا نه بیا خبر نه بس موږ پرې حمله وکړو نو بېغمه به شو الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو او دې کې په داسې موقع باندې د مونځ طریقه بیان کړه د عام حالاتو مونځ خو د سکون او د اطمینان وي او توجه وي خو چې کله تا ته مخامخ دشمن ولاړ دی
او داسې وخت کې د مونځ ټایم شي مونږ به نه قضا کوي، مونځ هم کول پکار دي. نو د مونځ طریقه دا بیان شوه چې نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې ته به د لښکر دوه ډلې کې د مسلمانانو یوه حصې ته به ته مونځ شروع کړې او یوه حصه به دشمن ته مخامخ ولاړئ. هغوی به اسلحه هر څه نیسلي په لاس کې او دشمن ته مخامخ ولاړي. که دشمن حمله کړي نو دا نور به ورسره ملګري کېږي، به فوراً مونځ به ماتي به. خو چې دونه چې کله مخامخ صف ولاړي نو دشمن به حمله نه شي کولی، او دا یو صف یا یو ډله به تا سره په مازه باندې ودرېږي. پیغمبر به دې ته یو رکعت مونځ وکړي چې سفرانه مونځي. چې کله د لومړني رکعت دویمه سجده وشي نو پیغمبر به ودرېږي او دا ډله به لړه شي دشمن ته مخامخ ودرېږي چې چا یو رکعت پیغمبر سره وکړو، او هغه ډله به راشي چې کم دشمن ته مخامخ ولاړه وه نایي به راشي او پیغمبر پسې به شاته ودرېږي او پیغمبر علیه السلام به دویم رکعت دې ته وکړي. چې کله دویم رکعت وکړي پیغمبر علیه السلام به مخ سلام واړي، د پیغمبر مونځ برابر شو 2 رکعته، او دا ډله به بیا لړه شي، هلته به دشمن ته مخامخ ودرېږي. هغه بله ډله به راشي ته یو رکعت پاتې د هغې دویم رکعت و، نایي به دویم رکعت ځان له یوازې وکړي. په دې دویم رکعت کې به هغې قرات نه کړي، بس هغې به د قرات په موقع خاموش ودرېږي او باقي رکوع سجده هر څه برابر وکړي او سلام به واړي. نو دی به هم لړ شي دشمن ته مخامخ ودرېږي. هغه بله ډله به بیا راشي ځکه د هغې لومړني رکعت پاتې دی، هغې پیغمبر سره دویم رکعت کړو، لومړني رکعت یې پاتې دی، نایي به راشي دلته کې او لومړني رکعت به وکړي قضا، او هغې په حکم د مسبوق کې دي، یعنې هغې په دې رکعت کې به قرات وکړي سلام به واړي. دا چې کله 2 رکعته مونځ دي او که 4 رکعته مونځ دی بیا به پیغمبر دې ته 2 رکعته وکړي، التحیات چې ووایي نو پیغمبر به ناست دي او دا ډله به لړ شي او بله ډله به راشي، هغې ته پیغمبر 2 رکعته اخرني وکړي. بیا به دا لړ شي او بله ډله به راشي، هغې ته د هغې 2 رکعته پاتې دي اخرني، هغې به 2 رکعته وکړي. او بیا به دا لړ شي او بیا به بله ډله راشي او هغې به لومړني 2 رکعته قضا راوګرځي. دې ته صلات خوف وایي، او دا لومبی مونځ د مازدیګر شوی دی په غزوه ذات الرقاع په موقع باندې. د دې صلات خوف طریقې مختلفې راغلي دي. د ابو داود شریف کې 8 طریقې د دې مونځ بیان شوي دي، او صحیح ابن حبان چې د حدیثو کتاب دی هغې کې 9 طریقې د دې مونځ بیان شوي چې په 9 طریقو سره کولی شي. امام ابن حزم چې دی دا یو کتاب دی المحلا، نا په خپل کتاب کې د دې مونځ 14 طریقې بیان کړي دي، او علامه ابوالفضل عراقي په دې باندې رساله لیکلې ده، نو هغه په دې خپله رساله کې 18 طریقې د دې مونځ بیان کړي دي. دا یې له ځانه نه جوړې کړي، دا د پیغمبر علیه السلام نه او د صحابو نه د دې مونځ دومره طریقې راغلي چې په دې طریقې سره هم کولی شي او په دې سره هم کولی شي او په دې سره هم کولی شي. په دې امامانو کې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې زمونږ د احنافو امام دی، او په شافعي المسلک کې امام مزني صاحب دا دواړه وایي چې صلات خوف د نبی علیه السلام په زمانه کې و او د نبی علیه السلام د وفات نه پس دا مونځ نشته دی. هغې وایي چې دې آیت کې الله تعالی وایي چې دا کنت فیهم چې ته په دې کې موجود یې. پیغمبر چې تر څو پورې ژوندی و نو مونځ به یې دا شان کو، پیغمبر خو له دنیا نه لاړو نو لهدا خبره هم لاړله. او دې جواب دا دی چې داسې خو قرآن کریم کې بلا شي آیتونه دي چې الله تعالی نبی علیه السلام ته چې ته داسې وکړه او ته داسې وکړه، نو آیا د پیغمبر په تلو باندې به ټول آیتونه منسوخ کېږي به؟ بل دا چې د نبی علیه السلام د وفات نه پس صحابه دنیا کې موجود او صحابو په مختلفو ځایونو کې صلات خوف کړی دی. لکه طبرستان کې حذیفه رضی الله تعالی عنہ د دې صلات خوف مونځ کړی و. طبرستان کې دا ایران کې طبرستان یو ځای دی، دلته صحابه راغلی او ثعلبه رضی الله تعالی عنہ چې هغه اعلان وکړو چې څوک شته چې هغه نبی علیه السلام سره صلات خوف کړی و
نو حذیفه رضی الله عنه او ما وسر کړو. نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ مخکې شو او ټول لښکر دوی سی شو، یوې سی ورپسې نیم منځ کو، بیا غي دشمن ته ودرېدلو او غبلې سی بیا نیم منځ کو. او دا صحابه موجودو. نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس صحابه صلات خوف کړه دي. د دې مطلب دا چې دا حکم منسوخ نه دی، دا تر قیامت پورې جاری دی. دې زمانہ کې الله دې نه کې داسې خطر جوړ شي دشمنو او یو قوم دې محلي وای د ایمونس کول واړي، یو امام پسې کول واړي، نو هغه با هم په دې طریقې سره مونږ کې زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې په یو جمعات کې دویمه جمع مکروه ده. چې کوم مستقل جمعاتي او دا غي مستقل امام او مستقل مقتدیانی، نو دی به دویمه جمع په دې جمعات کې باندې کی دا مکروه تحریمی ده. دا دویمه جمع کولو، د دویمه جمع نه ځان لموس کول دا بهتر دی. زمون غټ دلیل دا دی چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په داسې موقع چې جنگ حالات دي، دشمن مخامخ دی، د مونږ ټیم دی، دغه وخت کې نبی علیہ السلام دا نه کړو چې دوی مجمع کړي وي چې موږ بزان له جمع کو تاسو ځان له جمع وکي. دا غټ دلیل زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې په داسې موقع دوی جمع ایجاد ملو نشو، نو بیا په یو جمعات کې په عام حالاتو کې چې امن او امان دی دوی جمع وسنګ کیږي. بیا بلدا چې دې سره د لومبنې جمع وقت به ختم شي، دغه بیا به سړی جمعات ته دوه کسان به جمع کیوا، نو جمع با جمع پاتې نشي، یو مونږ بم پوره سمونه شي، بیا دو کسان او درې کسان به جمع کی. حالانکه د جمع د مونږ خو مطلب دا دی چې یو اجتماعیت وي چې په جمع سره یو مونږ شي. داسې یو جمعات چې د لارې دی لکه پېټرول پمپ کې دی، د روډ په غاړه باندې هغې مستقل مقتدیان نشته، د لارې مسافر پای کې مونږ کې، نو هغې کې بیا دویمه جمع او درېیمه جمع کولی شي. لیکن په جمعات کې چې باقاعده مستقل مسجد دی او مستقل امام دی او مستقل مقتدیان دي، دای پای کې دویمه جمع مکروه تحریمی ده. دای نه زیات خپل منځ نه بهتر دی ځان یوازې منځ کولو. دا غټ دلیل د صلات خوف او دای د پاره دی. لیکي وی چې اذا كنت فيهم او چې کله ته موجود یې پدې کې، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله ته موجود یې فيهم پدې خلکو کې، پدې امت کې او په صحابو کې، فاقمت لهم الصلاه پس ته قائم کې دي تمنځ، قائم کې انستا اراده چې منځ کو د مون دوران کې نقل او حرکت نشي کولی. کچرتا نیت تړلې دی او تکبیر تحریمه دی وي، نو تور باندې چلے اوسو او ګرځي باندې دې سره مون ماتيږي. کچره حالات دونه سختي چې جنگ شروع دی او تاسو توري چلاوي او لګیاي او وخیس اسونه زغلوي او داسې وخت کې د مونږ ټیم شنو بیا مونږ پرې د وخت کې دا مونږ باندې کې چې ته په ځای باندې ولاړې. لکه دا زمونږ د احناف او امام حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی چې د مونږ دوران کې ګرځېدل را ګرځېدلو، توره چلولو، ډال لاس کې نیسلو، اسونه زغلولو، دې سره مونږ ماتېږي. چې که حالات دونه سخت او نازک دي، بس ټیک ته مونږ برستو کې بیا لکه هغه غزوه خندق په موقع باندې نبی علیہ السلام او صحابه خندق کنستلو، حالات انتهایی سختو او دشمن مخامخ ولاړو. اې کې د مونږ ټیم نو نبی علیہ السلام ته صحابه ته د ماسپهین مونږ نه لري کړي، د مازیګر نه لري کړي، د ماښام نه لري کړي، ماستن مونږ نا وخت شو او بیا نبی علیہ السلام د شپې د ماسپهین او د مازیګر او د ماښام مونږونه قضا را ګرځولو او بیا د ماستن مونږ کو. په دغه دوه موکو د نبی علیہ السلام د مونږونه پاتې شوي دي، یو پیر دا او بل پیر صرف د مازیګر مونږ. حدیث کې راځي بخاری کې روایت ده، عمر رضی الله عنه د انور پریواتونه لګون ته کې مخ کې راغی، ډیر غوسه و، دی خدای رضا کافران د دې قبرونه الله تعالی د اور نډک او دی کورونه په زمانه د مازیګر مونږ پاتې کو. نبی علیہ السلام معاملہ نه کړ د مازیګر مونږ، انا کې انور پریواتو ټیمو بیا نبی علیہ السلام د مازیګر مونږ چې بیا قضا کړی دی. ولی حالات سختو، چې کله حالات دونه سختی نو بیا مونږ رستو ک بیا او چې کنه چر موقعي اسا دشمن ته مخامخ ودرول شي او اسا مونږ کولی شي په اطمینان سره د طریقه دار چې په دیات کې بیانېږي.
فاقمت لهم الصلاه پس قائم کې تدی تمنځو ان ته اراده لري چې دی تمنځو کې انسان حیران شي په داسې سخت حالاتو کې مونږ معاف نه دی پیغمبر علیه السلام د مونږ طریقه بیانېږي او نن مسلمانان په امن او امان کې دي ارسل خیر سره دي وسایل به سیار دي مونږ کول انتهایی آسان کار دی الله تعالی سہولتونه راوستي او بیا مسلمان چې مونږ نکي په کورونو کې غفلت ته او بارم غفلت ته نارینو کې زنانو کې بیغم له خیر سره موږ مسلمانان یو مونږ په داسې وخت کې معاف کیږي نه چې په جنگ کې پیغمبر ته مونږ داسې وکړه او نن مسلمانان بیغم مونږ کې غفلت شروع دي اخیرانی نصیحت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تکړه نه غدا دي د مونږ اهتمام وکړي او خپل نوکرانو سره خپل غلامانو سره خسلوک کوي دا اخیرانی نصیحت د نبی علیہ السلام دی د مونږ اهتمام د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه پنځ باندې خموس پر هودل کفر دی وی مونږ د پرې باندې کافر شو نمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کافر کیږي نه جیل ته واچوي دا کم سړی چې مون نکی تر سوچ د توبه نه وباسي په جیل کې بدن نه دی پروتي دا دون سخت حکم دی او مسلمان ته سحکاری نه کوم دو شو کو نه شو ک بیٹه مو شو ک څنګه شو فلتکم طائفه پس ادریږي یو ډله منهم د دینا ما کا تاسرا یو ډله بتا سر ادریږي او بتا سر مون شروع کی ولياخذوا اسلحتهم او دې ونیسی اسلحه خپل چونکه مجبوری ده نو دې خیر ده مانځ کې ځان سره تور ونیسی او اړی ترې واچي او دارنګې یا لاس کې دی ونیسی خو په دوه لاسونو باندې نه چې عمل کثیرونه شي ځان سره دیم اسلحه لاس کې ونیسی او ابن عباس رضی الله عنه د ولياخذوا اسلحتهم معنا دا سکی یا چکم ډله دشمن ته مخامخ ولاړه د ناغي دي اسلحه برابر ونیسی ځکه چې نیم لښکر هو په مانځ باندې لري نایر ډیر احتیاطو کې اسلحه دي برابر ونیسی چې دشمن حمله کوي چې فورا جواب کولی شي فاذا سجدوا پس کله چې دی سجده وکي کسفرانه مونږ نو د یو رکعت دویم سجده او کچره د عام مونږ نو چې دویم رکعت شي او بیا تحیات ویل شي فلیکونو بدید شي من ورائکم استاسو نرستو نه مرادو دشمن تر مخامخ ودرېږي او دشمن ته چکم ډله ولاړ د غي براشي ولتات طائفه اخرى او رادی شي یو ډله بلا اچکم ډله دشمن ته مخامخ ولای براشي لم یصلوا چای منر کړي اکای هلا تروس پر لا تکبیر تحریمم نه دی ویلې فلیصلوا ما کا پدید منذ کی تاسرا ای بتا سره ودریږي نه وسکی هغه دیم رکعت بتا سرو کی او یا دو رکعت بتا سرو کی قران کریم دې کې خبره پرې خو ده مخکې وضاحت پیغمبر علیه السلام کړی دی حدیث د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کې دادی چې بیا به دا ډله لړ شي دشمن ته مخامخ ودرېږي او هغه بل ډله براشي او ایته دویم رکعت دای پاتې نه به دویم رکعتو کې او بیا به دا ډله لړ شي او بل ډله براشي دایو منی رکعت پاتې ری ای ور منی رکعتو کې ولياخذوا حذرهم او دې ونیسی سامان د بچو خپلو د احتیاط سامان وګوره په جنگ کې په موږ کې هم ساتي با دغه حالات سختي واسلحتهم او اسلحه خپل چا تور دانی زدا او خنجر دے ود الذین کفروا خوخوی آکسان آرزو کوي آکسان کفرو چې کفر یې کړی دی د کافرانو دا آرزو او تمنا ده لو تغفلون کچرتا سو غافل شي نا خبر شي ان اسلحتکم د اسلحه خپلنا دا جنگ نه چکر دی بیا واپس راتلو کافرانو تختیدلو واغی میدان خالی کو کلی خالی کو خپل ماشومان او سامان ارسه او تختولو نبی علیہ السلام د ماسپهین ټیمونو میدان کې څوک نو صحابه ستړیو ناغي زې په ځبانې سم لاستل څوک یو ځای څوک بل ځای عربو کې غټه مسله ده چې سوري نشته د کنور تیز دی او دا غبر په تندی په سر باندې وي او ونی کمی دي نو یو ونه هغه نبی علیہ السلام ته یې پرې خو ده نبی علیہ السلام دا غونی اعلان دې سم لاستو
او میدان کې هیڅوک نو د کافرانو نو. نبی علیہ السلام اتوره بره ونی پورې ځوړند کړه او بیا هم وده شو. دغه قوم یو سړی و غورث بن حارث، هغه د لرې نه کتلو، هغه راغی، صحابه مو د وستړي و، څوکیدار هم نو. هغه د نبی علیہ السلام اتوره راواغسته او تورې د میان نه روباسله. نبی علیہ السلام د تورې په आवाज باندې را پاسېدو. نو دا غورث چې دی نبی علیہ السلام ته چې من یعصمک مني الان، تا به زمانه څوک بچ کی وسو؟ ته زموږ په کلی په قوم باندې راغلی وې، تا به زمانه څوک بچ کی؟ نبی علیہ السلام وی الله بچ کی با. دا الله دا ویلو چې دا غورث باندې رپرپې راغی او راپری وته تور د لاسه پری وته او نبی علیہ السلام تور راواغسته وتی تا به زمانه څوک بچ کی با. نو بس خو بیا جواب حاضر چې څوک هم نشي بچ کولی. بیا نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ته دې خبرې گواہی کوي چې د الله تعالی رسول یم او د الله تعالی توحید هغه وینا. البته غورث ته وی چې تا سره دا وعده کوم چې د نن نفر به تا سره جنگ نه کوم او نه به ستا د دشمن مدد به کوم. بیا نبی علیہ السلام دې پرېښودو. هلته ورته خلکو کتلو خپلو ملګرو چې دې لاړو ورته ویې لکه ته نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېدې توره دې وباسله، تا په نبی علیہ السلام ګزار ولې ونه کو؟ هغه ما چې څنګه توره روباسله په نبی علیہ السلام مې ګزار کو، شاته په دې ولي باندې چا ووالمه او ښکته پړ مخې پرېوتمه. اصل کې فرشته راغلی و جبریل علیہ السلام دیوالو. نو آیت کې دې خبرې ذکر دی ود الذین کفروا لو تغفلون، آرزو کوي کسان کفرو چې کفر یې کړی دی. د نبی علیہ السلام دا استقامت سے ناشنا استقامت او د الله په ذات باندې یقینو. انسان حیران چې تو دی او تا ته دشمن مخامخ ولاړ تور غسر یو تناسه پر پاس انسان څه کیفیتي په داسې وخت کې نبی علیہ السلام الله ما بچ کی با. لو تعفلون کچره تاسو غافل شي عن اسلحتکم د خپل اسلحینا و امتعاتکم د خپل سامان د جنگ نه، لکه ډال شو یا نور چکم د جنگ سامانی چې تاسو نه غافل شئ بیا مکته پراتی او تاسو خالی لاسي او تاسو باندې حمله وکي. فیمیلون پدی حمله به وکي. میلان چاته مایل کېدو ته وي، جو چاته جوکاو کې ته ویل کېږي. نو مراد نه حمله ده. میلتا واحدتن، میلتن حمله واحدتن په یو ځای باندې په یو پیره کې تاوان توس مټول لاشي. ولا جناح علیکم او نشته څه ګناه پتا سو باندې ان کان بكم اعظم من مطر، اسلحه ارټ منی سره کچره مجبوری دا باران دی نو باران کې اسلحه او چتول ګران دي ځکه لمدشي نو درنوالی پیدا شي، یا بل سوزر دی نو که اسلحه کته پرتی نو خیر دی، یا حالات پر امن نو. ان کان بكم کچری پتا سو باندې اذن څه تکلیف که تکلیف مثال سو من مطرین د باران نه، باران دی یا بیماری دا یا امن دی. امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم حدیث مون بیان کو چې کله میدان خالی وي امن او امانی نو کسړی اسلحه کته کیږي نو خیر دی. ځکه نبی علیہ السلام تور ونی پورې ځوړند کړي و، اسلحه ګویا کې خو دي دا ځکه چې امن او امانو. او کنتم مرضا یا یې تاسو بیمارانو ان تدعوا اسلحتکم، دا چې تاسو کې د اسلحه خپل کې هودونه مراد ځان لري کې نو دې کې څه ګناه نشته څه حرج نشته. لیکن وخذوا حذرکم او نیسه تاسو اختیار کې تاسو حذرکم احتیاط خپل یا سامان د بچو خپل احتیاط بکوي، محتاط به اوسېږي بیغمه کېږي بنا. ان الله بشک الله تعالی چې دی اعد تیار کړی دی للکافرین د پاره د کافرانو عذاب مهینا، عذاب سپکون کې. کافران کا دنیا کې بشو الله ول ډېر سپکون کې عذاب تیار کړي په جهنم کې. او کله چې ته یې پدې کې پس د قائم کې دی لپاره مونږ پس ادری دریږي اورل دینا تا سره او دی دیونی سی اسلحه خپل. پس کله چې دی سجده وکي پدې دی شیر سوستا سنا او را دی شی اورل بلا چې دی مون نره کړي پدې دی مونږ کې تا سره او دی دیونی سی سامان د بچو خپل اسلحه خپل. ارزو خوخوي آ کسان ارزو کوي آ کسان چې کفر کړي دي
کچره تاسو غافل شئ د اسلحې خپلې نه او سامان خپل نه په دې به حمله وکړي په تاسو باندې حمله په یو پیره کې او نشته یې څه ګناه په تاسو باندې کچرې په تاسو باندې څه تکلیف د باران نه یا تاسو بیماران دا چې تاسو کې د اسلحه خپله او نیسئ سامان د بچو خپل بېشک الله تعالی چې تیار کړی دپاره د کافرانو عذاب سپکوونکي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فإذا قضيتم الصلاة پس کلا چې تاسو پوره کې مندره فاذکروا الله پس تاسو یاد کې الله تعالی لرا قیاما فولاړه وقعودا او پناستا وعلى جنوبکم او په اړهونو خپلو باندې فإذا اطمأننتم پس کلا چې تاسو په اطمینان کې شئ فأقیموا الصلاة پس تاسو قائم کې مندره ان الصلاة بیشک منځ چې دی کانت دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا فرض کړی شوی موقوتا په وخت مقرر باندې ولا تهنوا او تاسو سستی مه کوئ فی ابتغاء القوم په طلب کولو د قوم کې ان تکونوا تعلمون کچریه تاسو چې تاسو دردمند کیږئ فإنهم یعلمون پس بېشک هغوی دردمند کیږي کما تعلمون لکه چې څنګه تاسو دردمند کیږئ وترجون من الله او تاسو امید لرئ د الله تعالی د طرف نه ما لا یرجون د هغه څه چې هغوی امید نه لري وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی علم والا حکمت والا. ادي مخکې آیت مبارکه کې د صلات خوف بیانو د دشمن د یری په ټیم کې او دشمن سره د مقابله په ټیم کې چې د منځ وخت شي نه آی کې څه خبرې داسې چې هغه په عام حالاتو کې منځ کې نشي کولی لکه مانځه کې ګرځېدل سره منځ ماتیږي. عام حالاتو کې که انسان په منځ کې مسلسل 3 قدمونه واړي نو منځ مات شو. دارنګه چې مانځه کې سینه د قبلې را طرف نه واړوله نو منځ مات شو. که یو انسان په منځ کې یو داسې عمل وکړو چې دواړه لاسونه پکې استعمال کړو نو دې ته عمل کثیر منځ مات شو. لیکن په صلات خوف کې دا خبره بیان شوه چې کله د مسلمانانو یو ډله امام پسې ودرېږي او بل ډله دشمن ته مخامخ ولاړه وي او دا ډله امام پسې یو رکعت وکړي بیا به دې لاړ شي دشمن ته مخامخ ودرېږي نو دا تللو قدمونه اخیستلو بیا دشمن ته چې ته مخامخ ودرېږي نو اسلحه به لاس کې نیسي نو ستا شا به هم قبلې ته راځي به قبلې نه به وړي سینه ستا نو دا دومره حرکات په مانځه کې همونځ فاسدېږي خو لیکن د ضرورت د وجې نه شریعت اجازت ورکړو چې دا خیر دی د صلات خوف او د ضرورت په ټایم کې دا قدمونه اخیستلو د قبلې ته شا کولو او دا دومره حرکاتو سره مونځ تاسو نه ماتېږي. لیکن چې کله دشمن یره ختمه شوه او تاسو په امن و امان کې شوئ نو بیا به ورې داسې حرکات نه کوئ بیا به مونځ په اطمینان سره کوئ خشوع خضوع سره به کوئ شرایط او د واجبات او د آدابو به خیال ساتئ. وقوموا لله قانتین الله تعالی ته به ودرېږئ عاجزي کوونکي خشوع خضوع خیال به ساتئ. لکه ابتدا کې مانځه کې خبرې هم صحیح وي لیکن اوس په مونځ کې خبرې نشي کولی د سلام جواب نشي ورکولی په چا سلام نشي کولی. نو آیت کې حکم دی چې کله تاسو د صلات خوف نه فارغ شئ او بیا کله امن و امان شي او تاسو کلی ته راشئ مقیم شئ
بیا به سفرانه مونږ نه کوي، پوره مونږ به کوي او مونږ به بیا په اهتمام سره کوي او خشوع خضوع سره به کوي، ګرځې را ګرځې او پکې نه یو بل ته خبرې نه کوي، قبلې ته به شا کوي نه، سینه به قبلې نه اړوي، کني مونږ بیا ماتیږي. او دویمه خبره ده چې مونږ ګور الله تعالی په خپل وخت باندې فرض کړی دی، مونږ به د خپل وخت نه رستو کوي به نه او د وخت نه مخکې کوي نه. د وخت نه مخکې کولو سره مونږ د سره کیږي نه او د وخت نه رستو کولو سره مونږ قضا کیږي. بیا چې تا باندې کوم ټیم مقرر دی د عین د مونږ رستو کو دا مونږ قضا شو. بیا او مونږ قضا کول بغیر د عذر نه ګناه کبیره دی. یو عذر دی دشمن یره د نهزان له خبره د عذر دی، لیکن چې عذر نشته او بغیر عذر دی مونږ رستو کو قضا دی کو دا ګناه کبیره دی وکړو، ځکه الله تعالی مونږ په خپل ټیم باندې فرض کړی دی. او دویم آیت کې بیان دی چې د دشمن د مقابله په ټیم کې با سستی بنه کوي، کمزوري بنه اختیاروي، خو د جوش او جذبې سره د جرأت او د بهادرۍ مظاهره وکوي. هغه تاسو دشمن کافران دي، هغه د شیطان د پاره او د بت د پاره هغه لګیا دي، نه سم مقصد شته، نه ثواب شته، نه پکې شهادت شته، نه اجر شته، او هغه د شیطان د پاره لګیا دي راغلي په تاسو باندې حمله کوي. حالانکه ایسه نه د آخرت ثواب شته نه دنیا ثواب شته، محض په باطل د پاره لګیا دي. او تاسو په قدم قدم مدد او نصرت ته اجر او ثواب دی، په مشقت کې اجر او ثواب دی، په زخمونو کې اجر او ثواب دی، شهادت ته آخرت ثوابونه دي. او دومره ارس باوجود تاسو وسنګ سستی کوي، تاسو بدعین زیات جوش او جذبې سره مقابله وکوي. نو مسلمان به اسیم سستی نه اختیاري، بیا د دشمن په مقابله کې ډېر د بهادرۍ او د جوش او جذبې نه بکارلی. دا سستی چې را د منافق علامت دی. ځکه هو پیغمبر علیه السلام د یو څو خبرونه پناه غوښتې ده، نو پای کې یو سستیم ده، اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل. نبی علیہ السلام یا الله د بے بسی نه پناه غواړم. بعض اوقات انسان بے بس شي، مجبور شي، د چا مه ته چا په کار کې انسان بے بس کېدلو، دا بے بسی ډېر د بې عزتۍ خبره ده. نو نبی علیہ السلام د بے بسی نه پناه غواړي، عجز بے بسی ته وي، عاجزي ته. او دیم کسل سستی ته وي، انسان چې سست شي نو خوراک هم بیا نشي کولی، یو عمل هم بیا نشي کولی. مؤمن با چست وي او چاک و چوبند به وي، هر ټیم نشاط کې وي، تازګۍ کې به وي، مؤمن کې سستی نشي راتلی. ځکه نبی علیہ السلام پناه غوښتې ده چې په عامو حالاتو کې به سستی نه اختیاري. عمر رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولیدو په لار روانو، سست پوست روانو، هغه نه تپوسو کو بیمار خونی وینه چې الحمدلله صحتمند دی، بس یو گزارې په املا ورکړ نیغ شه، دا څنګه روانې داسې دیله. پیغمبر علیه السلام خو به داسې نه تو. ابو داود شریف کې روایت دی د نبی علیه السلام د تلو رفتار به چې داسې به روانو ګویا کې د ځمکې نه به اوبه وباسلې، یتکلغو ای یتکفو، داسې به روانو ګویا کې سروباسي د ویښه، یعنې دومره په مضبوطیا سره به قدمونه راوچتول به او مخې طرف ته به توجه وکوله، شاته به نه داسې نه به یو خوا بل خوا. نبی علیہ السلام به د بهادرۍ په انداز کې روانو. نبی علیہ السلام به چې په عام رفتار باندې روانو، صحابه یې پسې منډې به والې، دونه تیز روانو نبی علیہ السلام. دا د مؤمن شان دی چې دی به چست به وي، چاکو چوبند به وي، دی به نشاط کې وي، تازګۍ کې به وي. نو بیا په میدان جنگ کې چې تا د دشمن مخامخ ولاړ دی، هلته به څنګه ته کمزوري وکړي او څنګه به هغه سستي وکړي. پیدا قضیتم الصلاة، بس کله چې تاسو پوره کړئ مونځ لره. قضیتم قضا ویل کېږي، اتمام الشیء، یو څیز پوره کولو ته قضا ویل کېږي. اذا قضیتم، کله چې تاسو پوره کړئ، یعنې چې کوم مونځ تاسو صلات خواب شروع کړی و، د دشمن یره وه او تاسو هغه پوره کړو. قضیتم الصلاة، د صلات نه مراد د صلات خواب هغه مونځ دی، هغه مونږ تاسو پوره کو په یره کې په دغه طریقې سره. د دې نه پس بس کوئ، فذکر الله، پس تاسو یاد کړئ الله تعالی لره. د مونږ نه بعد الله یادوئ، خاص طور میدان جنگ کې د الله ذکر به ډېر زیات کوئ. د الله تعالی د مدد حاصلولو دپاره یو ذریعه دا چې الله ذکر کوه.
چې ته الله یادې الله به تا یادي، چې ته په تنهایی کې الله تعالی یادې الله به په تنهایی کې تا یادي، او ته چې په ډک مجلس کې یادې الله به په ډک مجلس کې بیا تا یادي. نو دا ذکر کول الله یادو دي الله به بیا تا یادي با، او چې الله تعالی تا یادي الله نه خصوصیږي اسم نه غافل کیږي تینا نه. او د الله د یادول نه مراد د الله رحمت متوجه کیدل دي، چې د الله رحمت ځان سره ته شاملې دا یو ذریعہ چې الله ذکر شروع کا. دا الله ذکر شروع کول گویا کې یو علامت چې الله ته په یادولو کې راوستي. نو فذكر الله الله یاد کې د مون نبادو د دعاګانو اهتمامو کې او دارنګي د الله تعالی د مدد د حاصلولو. فذكر الله پس تاسو یاد کې الله تعالی لرا قیامن په ولاړه باندې وقعودن او پناست باندې وعلى جنوبکم او پاړهونو خپل باندې. استثناء نشته چې صرف پناست به یادوي، هر ټیم به الله یادوي، که تاسو ولاړ یې که تاسو ناست یې او که تاسو ملاست یې په هر حال کې الله تعالی یاد کوي. د انسان دغه درې حالتونه یا دی ولاړ یا ناست یا ملاست دي. نو مطلب یو حال هم داسې نه چې تاسو د الله نه غافل شئ، هر ټیم به الله تعالی یادوي. دا د نبی علیہ السلام چې دا کوم مسنون دعاګانې دي نو دا چې انسان سار پاسی شروع شي تر د کېدو پورې، نه کې د ولاړې مشته د سر د پاسېدو مشته او د سملاستېدو مشته. د مسنون دعاګانو اهتمام پکار دی، گویا کې بس هر ټیم ته الله تعالی په ذکر کوي. نبی علیہ السلام به چې سار پاسېدو سره د ځان به خوب وتښتو، دواړو د کټو ګوتو دا شا چې ده په دې به نبی علیہ السلام دا دواړه سترګې ومږلې، د دې سره خوب وتښتي. او بیا به نبی علیہ السلام الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور، دا وخت کې الله تعالی حمد و ثنا به وکړه چې الله د مرګ نه راژوندې کړم، یعنی د همړو مخوب خو مرګ دی. نو دا وخت د الله ذکر شو. یا به نبی علیہ السلام د سوره آل عمران اخرانی آیتونه به وی اخره رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل. او دارنګ نبی علیہ السلام به چې کله بیا ود کېدو په بستر باندې به سم لاستو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وی ترمذی شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام به درې پیری استغفار وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او اللهم باسمک اموت واحیا، دا دعا به وی. او بخاری کې روایت ده نبی علیہ السلام دا کلمات وی اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. دا کلمات په نبی علیہ السلام وی. او اخیرانی درې سورتونه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا به نبی علیہ السلام درې وړه یو پیروي، په لاسونو به شف کو او لاسونه به د خپل بدن هر ځای ته ورسولو. روایت کړي مستطاع سونه چې د نبی علیہ السلام به طاقت او لاسونه په خپل بدن وګرځولو او بیا به دوباره وي، بیا به داش لاسونه وګرځو بیا په دریم ځل باندې. او دارنګ امن الرسول دا دوا آیتونه به نبی علیہ السلام وی نو بیا به ود شو. نو دا د کېدو ټیم کې ذکر او اذکار او پاسې دو ټیم کې ذکر او اذکار او بیا د هر موقع خپل اذکار. فذكر الله پس یاد کې تاسو الله تعالی لرا قیامن په ولاړه باندې. او روح المانی وی فذكر الله ای داویمو علی ذکره، د الله په ذکر کې همیشوالی مداومت اختیار کې. قیامن وقعودا وعلى جنوبکم. امام شافعی رحمت الله علیه د قیامن معنا کی پیمونز کوا کولاړي، مطلب جنگ شروع دی او ته په ولاړه باندې جنگ کې تور چلے او یا چکن گزارونه کې یا دفاع کې او د مونږ ته په ولاړه مونږ کوا. او د کوود د مراد پناستا د ناستې مطلب داري چې کله ته غشي ولې نغشي عام طور باندې مجاهد پناستا باندې ولي ای پناستا باندې. او د علا جنوبکم مطلب دا دی که مثال زخمی شو په ځمکه باندې پروت دی او د مونږ ټیم شنو په ملاست باندې مونږو کا. او مونږ ته دا معنی چې نه د الله ذکر ته مراد دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي
وی الله تعالی د هر یو عبادت لپاره یو حد مقرر کړی دی. که هر یو د کمون دی، که روژه ده، که حج دی، که زکات دی. وی واحد ذکر داسې یو عبادت دی چې دې لپاره څه حد نشته. قرآن کریم د ذکر باره کې سي اذکر الله ذکرا کثیرا، ډیر ډیر الله تعالی یاد کړي. ولا ذکر الله اکبر، د الله ذکر ډیر لوی عمل دی. دا ذکر واحد داسې یو عبادت دی چې ردی باره کې قرآن کریم څه حد نه چې دونه چې څونه کې نو کا، بلکې یو روایت کې راځي دونه الله یاد کړي چې خلک تا ته پاگل او مجنون وایي. او دا ذکر صرف د لیوانی انسان چې هغه لپاره نه، باقي هر چا لپاره ذکر هر ټیم پکار دی. نو قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، عائشہ رضی اللہ عنہا وی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانه، نبی علیہ السلام با اللہ یادو په هر وخت کې، داسې یو وخت به خالی نه تو چې پای کې به نبی علیہ السلام الله نه یادو هر ټیم چې کومنو. او نبی علیہ السلام اکثر داسې برکتلو. دا برکتل د الله د یادولو دام یو علامت دی چې انسان بره ګوري. نو نبی علیہ السلام به هر ټیم د الله تعالی په ذکر کې مشغوله وو. فإذا اطمأننتم، مونږ هم الله تعالی یادو د الله ذکر کو، خو زمونږ ذکر اصل کې صرف د ژبې وي. دومره وظایف او دومره ذکر او اذکار صحابو نه کړی څونه چې نن سبا خلک کی. دا څومره چې نن سبا مونږ څونه تسبیح اړو، کاونټر مونږ سره لاسو کې 10,000 پیرې، 1,000 پیرې او 1,00,000 پیرې، دونه چتم صحابو ذکرونه نه کړي. وجه دا و چې دا ای ذکر دړنو په خله سره وی دړنو استهزار، نو عمل او اثر کېدو. زمونږ ذکر مسله چې موږ صرف د جبې ذکر دی، موږ د ذکر په ټیم کې د الله نه غافل یو، یعنی په جبه الله یادو د الله نه غافل یو. موږ الله اکبر الله اکبر لیکن د الله لوی دوم پړه کې دا ټیم کې ني. دارنګ موږ ذکر کو، موږ الله موږ ته موږ نه یری، موږ د خپل ذکر د الله د یادولو لپاره کو. ځکه موږ وظیفې کو. د وظیفې مطلب سره چې دا خبره بار بار وشي، چې دا خبره لته کوزه شي. موږ سل پیر لا اله الا الله وایا او سل پیر سبحان الله ولي وایا، یو پیر ویل کافی دی. او دا سل پیر ویلو مطلب دا چې په سلو پیرو کې چې یو پیر دلنه خو به کم از کم وې کنه. او سل پیری موږ سبحان الله وایو، لیکن یو پیرم پړه کې دارانی شي سبحان الله مطلب څه دی. یو غټ مصیبت دی واکه دا وشو چې موږ ته د خپل ذکر د معنی او د مطلب پته نه چې دې څه مطلب دی. بیا چې کله موږ وایو هغه ټیم کې وینا کې موږ استهزار یو پیرم ناراضي چې دا څه ما اوله پکې شاملېږي نه. نو ځکه وظایف لاک پیری کیږي، لیکن هغه شان اثرات نه مرتب کیږي. فإذا اطمأننتم، پس کله چې تاسو په اطمینان کې شئ. اطمینان معنی چې کله تاسو په سکون سره شئ. نو سکون دار چې کله جنگ ختم شو او تاسو واپس را خپل کلی ته خپل کور ته، نو خوف هم ختم شو د دشمنو او سفر هم ختم شو. نو تاسو په اقامت کې سکون سره، ځکه تعبیر په اطمئننتم سره وکړو. امام مجاهد رحمت الله علیه د اطمئننتم معنا کې اقمتم، چې کله تاسو مقیم شئ او کلی تراشه. چې کلی تراله دوه کارونه بوس نه کوي، یو سفرانه مون نه کوي 2 رکعاته، بلکې سلور وکوي اوسو، او دیم صلات خوف بنه کوي، اوس به اطمینان سره مونږ کوي. فاقیم الصلاۃ، پس قائم کې تاسو مونږ لرا. اوس مونږ قائم کې د خپل شرایط مطابق او د ارکانو مطابق. اوس پکې ګرځي را ګرځي بنا اسلحه ون روچته اوس پکې اوس به اطمینان سره کوي. ان الصلاۃ بشک منچده کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، دې په مؤمنانو باندې کتابن په معنا د مکتوبن سره لیکل شوی، مراد نه فرض کړی شوی دی. قران کریم د فرض نه تعبیر په لیکلو باندې کی. دا لیکل ولې یادي؟ لیکل چې دا مضبوطی دا روانیږي نه. د کانی لیکل او د کانی کرخه مضبوطه وي، زمانی تیر شي د کانی لیکل نه روانیږي. نو دا لیکل چره دا فرض او دا داسې وګڼئ چې گویا کې دا لیکل شوی دی او دا روانې دی نشي او ختمې دی نشي. نو دا مونږ په تاسو باندې لیکل شوی دی، یعنی فرض کړی شوی دی قطعي طور باندې، او موقوتن په وخت مقرر کړی شوی باندې. مونږ کې انسان ته اختیار نه چې سټه مې کې نو اټه مې وکا،
حدیث کې را دي ان للصلاه اولا واخرا، د مونږ د پر اول وخت هم دی او اخر وخت هم دی. بل حدیث کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ان للصلاه وقتا كوقت الحج، څنګه چې د حج د پر خپل وخت دی، حج په خاصو ایامو کې وکړي، هر وخت انسان حج نشي کولی. حج په کال کې یو پیره وکړي او په دغه 4-5 ورځو کې به کې، بل ټایم هم نشي کولی. دا رنګ مونږ د پر خپل ټایم دی، هر ټایم به نه کې، کبه ټایم کې نو کیږي نه، او کدا وخت نه رستو کې نو قضا دی، بیا ګناهګار کیږي. د دې وجه نه زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک دی چې دوه منځونه به نه یو ځای کېږي. دا صرف په عرفات میدان کې حاجی چې دی هغه به د عرفات میدان کې د ماسپښین او د مازدیګر مونځ یو ځای به کړي یوم عرفې باندې، او دارنګې په مزدلفه کې به د ماښام او د ماخستن مونځ یو ځای کړي. او د دین علاوه د بل چا لپاره دا اجازت نشته چې دوه منځونه یو ځای وکړي. کدی بیمار دی، کدی مسافر دی، او کدی ارث دی، مونږ په خپل ټایم باندې کې الله تعالی مونږ په خپل ټایم فرض کړی او دا زمونږ دلیل دی. ها جمع سوری کول شي، دوه منځونه داسې یو ځای کول چې هر یو مونږ په خپل ټایم باندې وي او په ظاهره کې دواړه جمع شي. لکه د ماسپښین مونږ دی، د ماسپښین په ټایم کې په آخر وخت کې وکړه، او د مازدیګر مونږ د مازدیګر په ټایم کې په اول وخت کې وکړه. په ظاهره کې دواړه منځونه یو ځای شو، او حقیقت کې هر یو مونږ په خپل ټایم باندې شوی دی. د ماښام او د ماخستن منځونه داسې یو ځای کولی شي چې د ماښام مونږ د ماښام په ټایم کې په آخر وخت کې وکړي، او د ماخستن مونږ د ماخستن په ټایم کې په اول وخت کې وکړي. دواړه منځونه په ظاهره کې یو ځای شو. بخاری کې روایت ده عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی د بیبی دا صفیه رضی الله تعالی عنها، دا د مختار بن ابي عبید الثقفي خور و، دا بیمار و او بیماری ډیره سخت شوه. ابن عمر رضی الله عنه مکه مکرمه ته روانو، په لاره کې خبر ورته میلو شو چې د بیبي طبیعت ډیر خراب دی، نه دی د هلته نه را واپس شو. نو شاګرد دی د ماښام د مونځ ټایم شو، بانګونه ویلی شو، ما یې مونځ و چې مخکې به کوو. مونږ روان شو تر دې چې لکه تیاره را خوره شو، مې چې مونځ و ایزه ستوري راښکاره شو، مې مونځ و مخکې به کوو. تر دې چې د ماښام ټایم په ختمېدو باندې شو، وی راکوز شو او د ماښام مونځ یې وکړو، او بیا په خپل ځای باندې کېناستو، او بیا د ماخستن مونځ وکړو، او بیا یې وایي چې مونږ به دغه شان نبي علیه السلام سره کولو. او د ماښام مونځ یې د ماښام په ټایم کې کړی، او د ماښام په آخر وخت کې کړی دی. چونکې سفر و نو هسې د ماښام مونځ دونه رستو کول نه وي پکار چې ستوري مکمل را خواره شي او تیاره مکمل خوره شي. ستوري راوختلو، تیاره را خواره شوه، دونه ټایم ته نه رسول پکارو. لیکن به هر حال د مونځ دپاره خپل ټایم شته، قضا کېږي نه. د ماښام مونځ هله یې قضا کېږي چې کله د ماخستن ټایم داخل شي نو قضا کېږي. نو ابن عمر رضی الله عنه د ماښام مونځ په آخر وخت کې وکړو، او د ماخستن هغې په اول وخت کې وکړو، او بیا یې څه وایي مونږ به دغه شان نبي علیه السلام سره کولو. د دې مطلب دا شو چې د عرفات او د مزدلفې نه علاوه و دوه منځونه یو ځای کېږي نه، چې ته یو مونځ د خپل ټایم نه را مخکې کړي او یې کې داسې نه کېږي. بیا البته نور امامان دي داسې کړي، امام مالک او امام شافعي، امام احمد صاحب هغوی د سفر د وجې نه او د مرض د وجې نه او د باران د وجې نه هغوی بیا دوه منځونه یو ځای کړي، لیکن مونږ نه یو ځای کوو، هر یو مونځ په خپل ټایم باندې کې. دا کتاب موقوته دا زموږ دپاره غټ دلیل دی. ولا تهینو، او تاسو سستی مه کوئ، تهینو سستی مه اختیاروئ. دا آیت په یو خاص موقع باندې نازل شو، کله چې د احد جنګ وشو، شروع کې هم مسلمانانو حمله وکړه، کافرانو تښتېدلو، کافرانو بیا دوباره حمله وکړه، مسلمانان زخمیان شو، بلاشي شهیدان شو. بیا مسلمانان بیا یو ځای شو، جمع شو، صفونه برابر کړو، بیا حمله وکړه مسلمانانو، نو کافرانو تښتېدلو. کافران چې کله روحا مقام ته ورسېدلو، نو هلته ابو سفیان وایي چې زمونږ خو ارادې نور سوي او شو بل څه، مونږ خو راغلو چې د مسلمانانو مکمل صفایا به کوو مونږه، او مونږ مسلمانان کمزوري هم کړو، زخمیان هم کړو، شهیدان هم کړو، نو مکمل ختم هم نه کړو.
نو راځي چې ورشو بیا او مکمل ختم کو. هلته کې هغوی دا پلیننګ کو، مشورې کوله. دلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی راغله چې د کافرانو دا خیال دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو چې زه چې زو کافرانو پسې. اوس صحابه تقریبا اکثریت زخمیانو او ټول پریشانو او ستړي مو ډېر زیاتو. او بل دا چې او یا صحابه د خپل لاس ای دفن کړو او یا مړي دفن کړو، دا وړه خبر نه را. او زخمیانو ټول دي. نو په ظاهره کې خدا و چې ستړي نو سل ورپسې ځو اسنه خراب نشو. نو الله تعالی آیت نازل کو چې نا سستی بنه اختیار وي، زیب دشمن پسې. هغه هم دغه شان زخمیان دي، هغه هم ستړي دي، هغه خو صدمه خو نه دي کنه، ای خو هغه د مکین راغلي دي تاسو پسې او تاسو د خاتمې د پر راغلي، تاسو به څنګه رستو کېږئ. با نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې ما سره به هغه کسان دي کم کسان چې ما سره د احد په میدان کې وو، چې کم دما یا چې کم جنگ کې نو شریک شي او ما سره نه ځي، صرف هغه صحابه بوزم چې کم ما سره د احد په میدان کې وو. بس صحابه تیار شو، روان شو. دی روحا مقام ته ورسېدلو. هلته الله تعالی د ابو سفیان پړه کې روب واچو، هغه دلته روان شو. قرآن کریم د آیت کې دا بیان کی چې تاسو بر دشمن مقابله کې کمزوري نه اختیاروئ. ولا تهینوا، او تاسو کمزوري مه کوئ، کمزوري مه اختیاروئ، سستی مه کوئ. فی ابتغاء القوم، او د آیت مخکې نازل شوی دی خو لګې دی مخکې آیت سره. نو مخکې آیت سره ربط دا دی چې تاسو کله په صلات خواب کې مشغوله وئ او د صلات خواب نه کله تاسو فارغ شوئ، نو اوس اسلحې راولئ او دشمن پسې ونښلئ او دشمن پرېږدئ مه، که تاسو زخمیان یو که په هر یو حال کې. ولا تهینوا، تاسو کمزوري مه کوئ، سستی مه اختیاروئ. فی ابتغاء القوم، په طلب کولو د قوم کې. د قوم نه مراد کافران دي او د طلب نه مراد مقابله ده او دای درانیسل دي. ان تکونوا تعلمون، او دا مه وایئ چې مونږ زخمیان یو، مونږ کمزوري یو یا مونږ ستړي یو. ان تکونوا، کچریه تاسو، تعلمون تاسو خوږیږئ. علم ویل کېږي دردمند کېدلو ته، خوږېدلو ته. کچره تاسو خوږیږئ د زخمونو نه یا ستړي یئ، نو فإنهم یعلمون، پس بېشکه هغوی هم خوږیږي او دردمند کېږي. هغوی هم زخمیان دي که نه، هغوی خو دا نه چې که نه تیار په تیار رالو دمه رالو، تاسو سره چې جنګ وکړو نو هغوی هم زخمیان شو، هغوی کې هم بلا خلک ولګېدلو، هغوی هم ستړي دي، هغوی هم جنګ کړی دی. نو تاسو خو په ستړیوالي کې او په زخمونو کې یو برابر یې. کما تعلمون، لکه څنګه چې تاسو دردمند کېږئ یا تاسو خوږیږئ. لیکن په تاسو کې او پای کې یو فرق دی. هغه دا چې تاسو د ثواب امیدوار یې، د شهادت امیدوار یې، د اجر امیدوار یې، د الله مدد تاسو سره دی. ستاسو یو مقصد دی، یو میشن دی ستاسو. دا یې خو نه څه مقصد شته نه میشن شته او نه څه خاص نتیجه ورسره لاسو کې شته. وترجون من الله، او تاسو امید لرئ من الله د الله تعالی نه ما لا یرجون، د هغه څه چې امید نه لري. ایو د الله تعالی د فتح، د مدد او د نصرت او د اجر او ثواب خو امیدوار نه دي او تاسو امیدوار یې. نو ستاسو مقصد شته او دای مقصد نشته، نو تاسو د مقصد دپاره بیا خو جنګېږئ او جوش او جذبې سره. وکان الله، د الله تعالی علیما علم والا، حکیما حکمت والا. الله ډیر پویم دی او ډیر حکمت والم دی. پس کله چې تاسو پوره کړئ مونږ لره، پس یاد کړئ الله تعالی لره په ولاړه باندې او په ناسته باندې او په اړخونو خپلو باندې. پس کله چې تاسو به اطمینان کې شئ، پس قایم کړئ مونږ لره. بېشکه مونځ چې دی په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی په وخت مقرره باندې. او تاسو سستی مه کوئ په طلب کولو د قوم کې. کچریه تاسو چې تاسو خوږیږئ، پس بېشکه هغوی خوږیږي لکه څنګه چې تاسو خوږیږئ. او تاسو امید لرئ د الله تعالی د هغه څه چې امید نه لري. او د الله تعالی ډېر علم والا او حکمت والا.